الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زمونږ دا مناظره چې په کومه مسلې باندې منعقد ده او د دې انعقاد شوی دی د هغې انعقاد اجمالي او تفصیلي خبره به وروسته په خپله مناظرین کوي. چونکې زه د دې مناظرې نه مخکې څه اصول ویم او د هغې سره غواړم چې تاسو به د هغې سره اتفاق کوئ، ځکه چې مخکې شرایط لیکلی شوي دي نو هغه شرط چې وي هغه د وجود د مشروط راولي. اوس چونکې مناظره خو منعقد شوي ده نو غواړو چې په اصولو باندې انعقاد وشي. د هغې دپاره د څو خبرې مخکې وړاندې کوم د خپل د طرف نه، که تاسو اتفاق کو نو صحیح ده او کم نه کو خپل د طرف نه موږ دغه اصول لاکئ. اوله خبره چې زه کومه چې په د دې مناظرې په انعقاد کې او د ده چې کله بحث او حوض فی البحث شروع شو نو ټول به د هغې اصول خیال ساتو. اوله خبره دا ده چې سیاسي خبره به نه کوو په دې مناظره کې. زموږ د هېڅ سیاسي پارټي سره تعلق نشته دی په دې مناظره په دې وخت کې، نو سیاسي خبره به هېڅوک نه کوي د خپلې پارټۍ یا مونږ یا تاسو د دې خیال به ساتو. دویمه خبره دا ده چې د هېڅ چا د ذات متعلق خبره به نه کوو، چې د ذات سره متعلق خبره و هغه به نه کوو، بلکې د ذاتي خبرو نه به د یو بل نه ځان ساتو. بل دا دی چې د یو بل د علماو او د مشرانو توهین به نه کوو، هر یو به د بل عالم ښه په عزت سره او ښه په وقار سره به د هغې نوم اخیستلی کېږي. بل اصل صدر صاحب د دویم زما خبرو ته متوجه کېږي ضرور. یو دا ده چې کله مونږ دلیل پیش کړو نو د یو دلیل نه انتقال بل دلیل ته به تر څو پورې نه کوو چې دا دلیل اتفاقي طور مثبت د خپل مدعا نه وي ګرځېدلی. چې کله دا دلیل متفقه طور مثبت د خپل مدعا وګرځېدلو نو بیا به بل دلیل ته ځو، تر څو پورې چې ستاسو معارضه زموږ په دلیل باقي وه نو موږ به مخکې نه ځو، تر څو پورې چې زموږ معارضه ستاسو په دلیل باندې باقي و تاسو به مخکې نه ځئ. د دې اصل به خیال ساتو. بل اصل د دې مناظرې دپاره هغه دا پیش کومه چې کله په دلیل باندې اعتراض وشو نو هر جانب له به د هغې اعتراض جواب ورکولی، بیا به د هغې جواب ضرور کیږي چې جواب د هېڅ چا بغیر د جواب نه پاتې نشي. که د چا د کم مقابل جواب چې بغیر د جواب نه پاتې شو دغه جواب به مثبت د خپلې مدعا ګرځي او دلیل به مسلم وي او اعتراضات په نه واردېږي په هغې باندې. بل دا دی چې بحث به کوو په اصولو د مناظرې مطابق چې کوم د مناظرې اصول دي. چونکې د مناظرې ډېر اصول دي، تاسو خپل بیان کوي، موږ دا بیانوو چې کله هم موږ مناظره کوو او دلیل پیش کړو نو که زموږ دلیل کې معارضه وه په تاسو باندې تاسو به د معارضې خلاف معارضه راوړئ، دا یو اصل دی. بل دا ده چې کله موږ د خپل دعوې دپاره دلیل پیش کړو بیا برابره خبره ده که دا دلیل په طور د قیاس اقتراني وي یا په طور د قیاس استثنایي وي نو تاسو به د قیاس اقتراني مطابق زموږ جواب کوئ چې یا په منع د صغرا یا په منع د کبرا، او په قیاس استثنایی کې به تاسو په ملازمې یا په بطلان التالي او یا په حقانیت د مقدم باندې به اعتراض. په دې طریقه باندې به زموږ مخکې ځي. یا موږ نقص پیش کړو، نقص اجمالي یا نقص تفصیلي، تاسو به زموږ د نقصینو جواب کوئ. بل دا ده چې تقریب به تامي، تقریب تام به شاید تاسو پیژنئ. تقریب تام دې ته ویل کېږي چې دلیل په داسې طریقه سره چلول چې خپل اثبات د مدعا کوي. دا اصول تا د مخې ته ږدمه چې بحث کې اختلاف را نه شي که نه. تا له زه نمبر در کوم نه، تاسو وکئ هېڅ خبره نه ده، رپورټ شروع کړه. بل دا دی چې حاجي صاحب ته بیان کوې بیا درس نه کوم. ګوره شرایط دا مش لیکلی شوي، شرایطو باندې هم خبره کوو، ګپ خو نه دی. بل دا ده چې په دعوې باندې د مقابل هر قسمه تنقیح به قبولوي. مولي صاحب دا اصولي خبرې دي، دا خو تاسو غواړئ چې بیا وروسته بحث خراب کړي. دا اصول دي. اصول څه ته وایي؟ درس ګوره دا درس نه دی. ګوره مفتي صاحب ګوره مفتي صاحب داسې نه وایم، شیخ صاحب حاجي صاحب زه دا وایم که نه دا حاجي صاحب چې په دې اصولو بحث وکړي زموږ مناظره وشي، داسې وایم. د دې دپاره لګیا یم. هغه دله در کومه دی اوس ما نه پرېږدم لږ بیان کړم خپل زما ټرن واخله. بل دا دی چې دا هر ایک منټ زما اخرنی اصل دی، اخرنی اصل صدر صاحب زما اخرنی اصل دی، اخرنی اصل زما دا دی چې زما سره به دا حقي چې کله زما د طرف نه مناظر د طرف نه اعتراض وشي د دیو په مناظر باندې او د دیو مناظر جواب ورنکړو نو زما به د حق چې زه به دا متوجه کوم صدر دغه رنګې ده وکړو او د جواب ورنکړو د حق دی چې کوم دی دا به زما د معترض زما مناظر ته به وچې به جواب بکړي. دا چونکې دا مې مفتي صاحب
یاره یا ټول خبرې کوي چې موږ شروع ګوره ای مولي صاحب ای مولي صاحب مناظره تصور دی که تصدیق دی ځه خبرې به کوو بیا که خبرې به ټول کوو دا چپ کوم ای مناظره تصور دی که تصدیق بیا خو بحث کوو که نه دې بحث کوو بالکل را میدان ته په دې بحث کوو په دې تسلیم نو بیا خبرې مه کوه نو بیا تاسو خبرې کوئ که نه تاسو خبرې کوئ تاسو یې نشئ حاجي صاحب یو خبره کوم بیا تاسو اوس دله ورکوم نمبر دله خو زه ورکوم دی زما خبره ته غوږ نه دي دم بیان که کنه صدر صاحب ته ولې اختلاف کې په دې مسلې ته هم بیان که خپل اصول که تاسو خبره ما واورېده بس دل ورکومه دله خبره وکړه دا مې صرف د دې دفع د وهم کومه كما دفع د وهم کومه د دې لپاره چې تاسو په ذهنونو کې اوهام واقع نه شي مفتي صاحب اصول جمع د اصل ما يبتني عليه الغير ته وایي نو زه چې مناظره په دې منعقد کوم تا د اصل نه بیانوم ابتنا په څه شي باندې تا د اصل معنا نه معلومه دا اصول دي د دې سره اتفاق کوي ټیک دا اصول دي اتفاق وکړو دا والا د دې اصول سره دا والا نه تعالی در اگے الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم راکه دی خو راکه دی خو بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم سامعینو دغه مسلې د قرائت خلف الامام متعلق چې کوم موضوع لیکل شوی و مخکې په هغه موضوع باندې به ان شاء الله العزیز بحث وي د دوی چې کوم تفصیلات لیکلي دي نو الحمدلله زمون خو د مخکې نه چې کومې مناظرې را روانې دي او مقه انداز سره دا کم تفصیلات چې د بیان که صرف دومره ده چې مونږ الحمدلله چې څومره مناظرې کړي دي هغه عوامي انداز کې کوو د دې دپاره چې دا ټوله علاقه هغه زمونږ په دې خبره باندې په عوامي انداز کې پوه شي اوس دغه حاجي صاحب دی یا دا نور دی د علاقې والا دی هغه نه په قیاس اقتراني پوهېږي او نه په قیاس استثنایي باندې پوهېږي او فلان چې څومره د دلایل او دغه دعواګانې چې د پیش کړي اصول پیش کړه په دغه څیزونو باندې عوام نه پوهېږي الحمدلله مونږ هم پرې پوهېږو تاسو هم په دغه څیزونو پوهېږي خو زمونږ او ستاسو دا مسله شروع د دې دپاره ده چې دلته کې چونکې دا خلک په شش و پنج کې دي او دوی چې کوم دی هغه په شبهاتو کې دي چې دوی ته پته ولګي چې تاسو تر اوسه دوی ته وی چې څوک قرائت ونه کړي په امام پسې نو د هغې مونځ نه کېږي د مقتدي مونځ نه کېږي نو د هغې مطابق الحمدلله زمونږ حضرت مفتی صاحب څومره مناظرې چې دي هغه عوامي انداز کې دي او د هغه عوامي انداز مطلب او د هغې مقصود دا دی چې چونکې دغه عوام هغه په شبهاتو کې دي چې دغه شبهاتو نه دي ختم شي او لرې شي دنه او عوام چې کوم دی دغه عوامي انداز باندې پوه شي نو دغې دپاره الحمدلله مونږ راغلي یو شیخ ریاض الله صاحب الله تعالی جزای خیر درکړي چې راغلی دلته کې ناست دی ځکه ډېره موده دی وشوه یقینا چې زمونږ هم یاد شوی وي یقینا درته وایم نو ځکه خو لمونږ رالو که نه په وخت باندې الله رارسېدلي یو په دغه حساب سره زمونږ دا موضوع د ترک القرات خلف الامام ده ان شاء الله العزیز نن 1 جولای دی او بروز بود صبح 8 بجې الحمدلله دیم را رسیدلی دی په وخت باندې مونږ هم را رسیدلی یو تاسو ټولو ته زمونږ د مناظر هغه استاذ المناظرین استاذي و مرشدي حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودي صاحب د مناظرانه هغه انداز او د دې مناظرې چې کوم تاسو ټولو کتلي دي تر دې پورې چې دوی هم اقرار کوي چې بالکل مخکې نه چې کوم دی هغه متعین دی دوی هم پېژني او الحمدلله زمونږ علما هم ټول پېژني او ورسره چې کوم دی مونږ سره هغه مفتی فیض الحسین صاحب دامت برکاتهم العالیه مفتی اکبر علي صاحب او دغه شانتي عبدالرحمن عابد صاحب دا ټول زمونږ مفتی حجت الله صاحب هم راغلی دی دا ټول الحمدلله ناست دي دا ټول مناظرین الحمدلله دغه ټول ملګري سامعین هم پېژني تاسو هم پېژنئ بس په دې کې ما د صدارت هغه ذمه ما ته سپارلی شوې ده انشاءالله کوشش به کوو دا دي چې کوم اصول بیان کړه دغه اصول مطابق به انشاءالله خبره کېږي باقي زه دنه تپوس کوم چې ټرن به 100 منټ لس منټ ټیم د باره زما درخواست دا دی چې انشاءالله زر تر زره مناظره شروع شي او د عوام چې کوم په شبهاتو کې دي چې هغه نظم برابر ټول نظم د دونه تعجیل کې مفتی صاحب دا ثابت ورځ ده ان شاء الله دا غپ لګو به کې مونږ به د عوامو په انداز کې خبره کوو خو د علماو په انداز کې به هم کوو چې بهر څوک چې مخکې دنه خو علما نه څوک نه
داسې خو څوک نه و چې تا به یو شان استنباط کې زه بل شان استنباط کوم نو کم سے کم د عوامو استنباط په دلیل په طریقه باندې کوي. 1 منټ استنباط خو به ته نه کوې، ته استنباط کولی شي هم نه نو. اوس 1 منټ عوام به یې پوه کړو، ته بېغمه شه، ته د عوام بلس کاله کې عوام نه دي پوه کړي، اوس به څه پوه کړي. زمونږ د طرف نه مناظر دی شیخ القرآن والحدیث شیخ ریاض الله حفظه الله صدر زیمه. زمونږ سره په معاونینو کې شامل دی ابو یحیی صاحب، ابو یحیی زما نوم دی ابو عافیه محمد طیب. زمونږ سره شامل دی په معاونینو کې یو هغه ابو یحیی دی، بل زمونږ سره دی ابو لیلا زاهد الله، بل دی دا په دې کونې ته ولې نه پېژنې؟ کونې په صحابو کې مشهوره نه ابو بل زمونږ سره د احسان، او دریم بل زمونږ سره دی پای کې ابو هارون، بل زمونږ سره دی په دې کې اخرنی مطیع الله. او کو شرمېږو نه، دا زمونږ کونې د صحابو ایښي، تاسو څه خبرې استې د دې نه؟ په دې شرایطو کې به صدر صاحب د دې نه شروع کوو. ښه کم چې حجت الله صاحب موږ لیکلي وو، اولنی عنوان اختلافي پاتې شوی و چې دا آیا ترک القراءة خلف الامام دی او که نه په دې کې ټکی د فرضیت د فاتحې دی. دا عنوان اختلافي پاتې شوی و، دې نه به چې کوم دی هغه وضاحت کوو. په دې کې به زموږ تعین د محل النزاع وشي چې زموږ جګړه په څه کې ده، نو تعین د محل النزاع دپاره به موږ د دې نه اولنی بحث شروع کوو. نو د دې دپاره به اولنی زموږ شروع کړي زموږ شیخ الحدیث. دا ته وشو شاته بره ټیم ته ګوره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر. زمونږه د اهل الحدیث مدعا او دعوا واورئ متوجه شئ. هغه فاتحه چې هغه فرد د قضیې طبیعیې نه دا موجوده ده په عمومي تحقیقي باندې په مرتبه ثالثي د امکان عام کې فی نفسه بنفسه وبنفسه بنفسه بنفسه. مفتي صاحب متوجه یاد راته شي. ښه دا زموږ دعوه ده او په دې کې حجت الله صاحب او دارنګه شیخ محمد طیب هغوی استاد د طرف نه دا لیکلې وه چې زمونږ دعوه چې کوم ده هغه دا ده چې نفس قراتو متوجه شي مولوي صاحب، نفس قراتو دا د مقتدي لپاره مکروه تحریمي دی. نفس قرات دا داسې دعوه تاسو کله چې د دې اوهانیت د بیت العنکبوت نه اظهر دی. بیت العنکبوت دومره اوهن نه دی څومره چې ستاسو دا دعوه اوهن ده. عبدالحی لکنوي رحم الله په امام الکلام کې ذکر کړي دي 50 نمبر صفحه هغې کې ویلي دي وهي وقريب من هذا القول قول الحرمة ووجوب ترك القراءة فإنه مجرد دعوة لا بد له من دليل وتعليل ولا يختاره بل ولا يذكر إلا مثل الكيداني الذي عد الإشارة بالتشهد من المحرمات. ودا دعوة دي دعوة نفس دعوة دليل الذي لپاره نشته. دا دي مثال لري لکه کیدانی ولې چې کومه دعوه یې ښودې وه چې لکه په مانځه کې په ګوته باندې اشاره نشته او بیا مولا القاري رحم الله د هغه په رد کې چې کوم د کتاب ولیکو چې په ګوته باندې اشاره چې کوم دشته نو دا دعوه چې کوم بلا دلیل او بل دا دی ته دا دعوه ولې ورکېښوده ستاسو امام صاحب بلکې زمونږ امام د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی راوړه هغه د خپل قول نه چې کوم دی رجوع کړی ده هغه دې ته ویلې چې قرت به په امام پسې کې دغه امام الکلام دی. امام الکلام په دې کې 215 صفحه ده او دارنګې 216 صفحه ده. امام الکلام شیخ عبدالحی لکنوي رحم الله په دې باندې لاندې یوه حاشیه ذکر کړې ده. بیا د شعراني رحم الله قول ذکر کړی دی هغې کې دا ویلي دي چې امام صاحب د خپل قول نه رجوع کړې ده. امام صاحب د خپل قول نه چې کوم دی واپسي کړې ده. امام ابو حنیفه رحم الله امام محمد رحم الله ویلي دي چې ته په امام پسې قرأت کې امام پسې فاتحه وایي موږ دا قرأت په ځای د فاتحې کې وایو. تا چې دا کومه دعوه کړې ده په دې دعوه باندې الحمدلله زما ستاسو سره ډېر معارضي دي. زه به دې خبرې ته راولمه چې ته به دا قول کوې چې په امام پسې فاتحه ویل حرام دي. دا قول به کوې دا تاسو نه شو ویلی ځکه دعوه چې مخکې لیکلی کېده ما ته هم ټلیفون وشو تا ته به هم شوی امید صحیح شو که دا دعوه دوی نیک دي د فاتحې لفظ نه لیکي نو انشاءالله په میدان د مناظرې کې به یوه سترګه خاندي بله به جاړي خو لیکن دا دعوه به کوي چې فاتحه په امام پسې حرام ده او دوی هلته لیکلی نه شو. زه دا خپل ټول ټیم انشاءالله مفتي صاحب له ورکومه خو لیکن یو سوال کوم ستا په
دعوه باندې زما یوه معارضه ده. هغه معارضه دا ده قرأت کلی کلی وایي که کلی منطقي وایي که کلی طبیعي وایي. بیا یې واوره قرأت کلی کلی وایي که کلی منطقي وایي که کلی طبیعي وایي. دا اجمالي الفاظ دي. که کلی منطقي وایي انشاءالله په هغې کې 3 غنټې باس دی. که کلی دغه وایي طبیعي وایي په هغې کې هم 3 غنټې باس دی. که کلی کلی وایي په هغې کې 6 غنټې باس دی. تعین به کې خبرې او تعالی مې دا خپل ټول ټیم درکړي که نه دې جواب راکړه بس وایه بس. اور کې تاسو ملګرو سره مناظره شوې وه ډېر ښایسته ماحول کې شوې وه. خیر دی صحیح ده صحیح ده ټیک چې تاسو لږ چوپ شئ تاسو به خبرې نه کوئ ښه ټیک ده. نو زموږ ډېر په ښایسته ماحول کې مناظره شوې وه که نه ته خو لږ چوپ شه که نه یار صحیح ده. زه تاسو هم د دې ملګرو نه هم د حق اخلاقو تمه لرم چې انشاءالله امید لرم چې تاسو هم هغسې اخلاقو سره په خپل ټایم کې به مونږ خبرې کوو ټرن کې خپل ټرن کې تاسو کوئ 10 منټه ټرن زمونږ پوره شو تاسو خپل ټرن کې خبرې شروع کړئ چاهې چې هر څه وایي زمونږ به څه اعتراض نه وي انشاءالله. ستاسو په ټرن کې مونږ ته څه خبره راغله مونږ به په خپل ټرن کې شروع کړو منځ کې به مداخلت نه کوو انشاءالله ټیک ده. دغومره خبره خو صحیح ده که نه نو خپل ټرن کې بیا هغه ووایه ځه اصول دی جب کې کېږده ورته هغه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهایی محترمو یقیناً څنګه چې دواړه طرف نه صدرانو تفصیل ذکر کو چې زموږ نن موضوع څه ده مولانا ریاض الله صاحب ویل چې د موضوع تعیین به کوو. دویم نمبر بیا ریاض الله مولوي صاحب د ټولو نه اول خبره وکړه ویل ستاسو دا دعوه د عنکبوت د جالینم کمزوري ده انشاءالله العزیز نن به دلایل دا فیصله وکړي عوام به په خپله د سکرین په باندې وګوري چې دلایل ستا کمزوري د عنکبوت د جالې نه دا وکړه زموږ انشاءالله دا فیصله به په عوامو پرېږدو په شرط د دې چې چغې ونه وهئ شور شورونه کې مناظره تر اخره پورې چلېدو ته پرېږدوئ نمبر 1. دویم نمبر زما د مولوي صاحب نه دا خیال و چې مولوي صاحب به د ټولو نه اول قرآن ته لاس کړي قرآن یې پرېښودو د مولانا عبدالله لکنوي رحم الله کتاب ته یې لاس کړو پته نه لګي دا قرآن دی که بخاري شریف دی د پریز باندې نمبر 2. دویم نمبر دی وي تاسو دعوه کېښوده و امام صاحب د دې نه رجوع کړې ده اول خو یې ما ته ویل چې ته مدعي نه یې بیا وروسته په خپله تسلیم کړله چې ته مدعي تا دعوه کېښوده ستا رده ویل الان کې ما تر اوسه پورې ذکر کړي م هغه نه ده. دریم نمبر دی ما ته وایي د فاتحې لفظ به لیکي که نه لیکي نن به دا وشي دا به وشي انشاءالله العزیز دا ګز او دا میدان نن به یې پته ولګي. خو زه مولوي صاحب ته اول دغومره خبره ور یادوم چې دا ستا یو مشر کتاب لیکلی توضیح الکلام فی وجوب القراءة خلف الامام موضوع ته لږ خاموش شه مولوي صاحب زما ټرن کې خبرې مه کوه. دویم نمبر دا مولوي صاحب ستا یو بل مشر کتاب لیکلی دی تحقیق الکلام فی وجوب القراءة خلف الامام موضوع اغم قرات خلف الامام خدا. نمبر 3 دا هغه زمانې نه د هغه زمان امام بیهقي رحم الله کتاب لیکي اغم د قرات خلف الامام په نوم یږدي انشاءالله د امام بخاري رحم الله باب هم زه بیا وروسته کولاو کما چې امام بخاري رحم الله هم کله باب لګوي هغه د قرات خلف الامام موضوع لګوي د فاتحه خلف الامام موضوع نه لګوي یو خبره. دویم نمبر مولوي صاحب زما ما اول ویله مولوي صاحب زما خبرې نوٹ کا په خپل ټرن کې چې څه قسمه خبرې کوې هغه وکړه خو په منځ کې چې ته خبرې کوې دا به انشاءالله العزیز په دې سکرین باندې هر سړی ګوري چې ته مناظرې طاقت نه لري بیا باقي دا خبره شوه دعوه راکړه ماته زه د ټولو نه اول خپله دعوه ذکر کوم تر اوسه ماله دعوه نه ده ذکر کړې. بسم الله الرحمن الرحیم دعوه د احناف علماء اهل سنت والجماعت په ابتدا د اسلام کې تاسو به نه وایي تاسو چوپ شئ ما وغه لګیا یو په ابتدا ټیم به نه حسابې بسم الله الرحمن الرحیم دعوه د احناف علماء اهل سنت والجماعت په ابتدا د اسلام کې د مقتدی دپاره په امام پسې قرات کول مشروع وو بیا وروستو الله او رسول صلی الله علیه وسلم مقتدی لره په امام پسې د قرات کولو نه منع وفرمایله لہذا منځ که سري وي او که جهري وي
زه خپلې دعوې پوره تفصیل کوم منځ که سري وي او که جهري وي د مقتدي دپاره قرت کول مکروه دي که هغه سورة الفاتحه وي که د سورة الفاتحه نه علاوه بل صورت وي دا زما تفصیل شو چې یو امي تم کله مونږ مسله ورخایو مونږ ورته په امام پسې چې ودرېږي که د سهار مونځ یې ماسپښین یې مازدیګر یې ماښام ماسو هر یو وي امام پسې به فاتحه هم نه وي خاموش به ودرېږي باقي صورت به هم نه وي خاموش به ودرېږي دا زما پوره دعوه د قرات خلف الامام دعوه مې عامه ده دلایل به په هغې پیش کوم انشاءالله العزیز دویم نمبر مولوي صاحب تر اوسه پورې خپله دعوه ذکر نه کړله زه به د مولوي صاحب نه دعوه غواړم په هغې به تنقیحات هم کومه تلک چوپ شه کنه خپل ټایم کې بسم الله الرحمن الرحیم ما خپل دعوه ذکر لله په هغې کې مې حکم هم ولګو لهذا منځ که سري وي او که جهري وي منځ که امام قرت په زوره کوي او که پټې کوي د مقتدي دپاره قرت کول مکروه دي قرت کې سورة الفاتحه د مقتدي دپاره ویل هم مکروه دي باقي صورت ورله ویل هم مکروه دي نمبر 1 دویم نمبر ریاض الله مولوي صاحب چې کوم عمل دی د غیر مقلدینو وابیانو او کم چې دیو خپل عوامو ته ورښیي دیو وی که منځ سري وي او که جهري وي سورة الفاتحه د مقتدي دپاره په امام پسې ویل دا حرام دي نمبر 1 دویم نمبر د ده د عمل جز دا دی چې باقي صورت چې کوم د سورة الفاتحې نه علاوه دی دا د مقتدي دپاره په امام پسې په سري منځونو کې ویل چې دی مستحب دي او په جهري منځونو کې د باقي صورت ویل هغه حرام دي د مولوي صاحب د عمل دا 3 اجزا دي مولوي صاحب په دعوه کې خپل عمل ولیکا که زه یو ځل بیا وضاحت کوم چې دغه عوام پر سکرین په شا باندې پوه شي نمبر 1 په سري او جهري منځونو کې د مقتدي دپاره په امام پسې د سورة الفاتحې لوستل د دیو په نسبت باندې فرض واجب دي نمبر 2 د عمل دویم جزء دا دی د مقتدي دپاره په امام پسې په سري منځونو کې د باقي صورت ویل مستحب دي نمبر 3 په جهري رکعتونو کې جهري منځونو کې د مقتدي دپاره په امام پسې باقي صورت ویل حرام دي دا د مولوي صاحب د عمل 3 اجزا دي او دا د دیو شیخ امین الله صاحب دی د دیو مشر دی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 250 جواب د مقتدي دپاره امام پسې په جهري منځونو کې د فاتحې نه سوا بل صورت ویل نه دی جایز بلکې مقتدي په جهري منځ کې امام پسې صرف صورت فاتحه به وایي او کله چې امام په قلاره قرت کوي یا په جهر سره قرت کوي لیکن مقتدي د امام نه لرې وي او د امام आवाज نه اوري نو په دې دواړو صورتونو کې د مقتدي دپاره د سورة الفاتحې نه علاوه بل صورت ویل افضل او مستحب دي کم چې ما 3 اجزا بیان کړم اقره د مشرانو لیکلي تقریبا 10 کتابونه د دیو په دې وخت کې پیش کولی شم او د دیو عمل هم دی دویم نمبر ما مولوي صاحب تر اوسه پورې زه ورته وایم چې ستا د عمل دا 3 اجزا دي زه به په دې باندې قرآن یو آیات غواړم که قرآن آیات نه وي په دې باندې یو صحیح حدیث پیش کړه که نه وي پې ضعیف پیش کړه ضعیف در سره نه وي مولوي صاحب بیا ووایې نشته در سره عوامو ته مې تر اوسه پورې دوکه ورکړې وه توبه وباسم په دې کې آینده به دوکه نه ورکوم بله خبره دریم نمبر ما خپله دعوه ذکر لله په خپله دعوه کې ما دا خبره وکړه چې زموږ د احنافو دعوه عامه ده مقتدي دپاره په امام پسې منځ که سرن وي او که جهرن وي سورة الفاتحه ویل ام مکروه دي باقي صورت ویل ام مکروه دي په سري جهري دواړو کې انشاءالله العزیز زموږ د احناف اصول داري موږ په دلیل کې اول نمبر قرآن پیش کوو دا ما سره قرآن مجید د قرآن راک نمبر 1 قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال فار نمبر 9 کې فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن لوستی شي فاستمعوا له غوږ کېږدوئ هغې ته متوجه شئ وَأَنصِتُوا او خاموش شئ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي دا د قرآن مجید آیات دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ انشاءالله العزیز زه به په دغې باندې زم پیش کوم به د ټولو نه اول زه تفسیر د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پیش کوم دا زما سره نسائی شریف دی دا چې غیر تاسو خاموش شئ تاسو به نه کوئ دا د ټولو نه اول نسائی شریف جلد نمبر 1 دا د دیو مشر البانی صاحب نسائی 2 ځای کړی دی یو صحیح البانی یو ضعیف یو صحیح نسائی یو ضعیف نسائی دا صحیح نسائی چې کوم احادیث په دې کې نقل کوي زه اول نمبر د ټولو نه په شان نزول کې ذکر کوم بابو تاویل قولی هلته ته کښېنه وکنه هلته ته کښېنه کنه په خپل ټرن کې موقع کې ځالته کنه ځالته خبره مه جوړانه وکړه خبره نو دا څه له راسي څنګه هلته کښېنه دلته مه راسه څنګه هلته خارجي هلته هلته کښېنه
تاسو کېنئ. خپله ټرم کې مناقحه کوي. نن رانه تللی نه شي په دلایلو به خبره واخلئ. حدیثي کې به بندوق دلایل وایي لس منټه مو کوي. ما ټیم شروع نه نه درله دې کمره کې بندوق وته امر نه شي مناظره نه شي ان شاء الله. بیان وساته تا ورسره هم بندوق ما اوزه خیر ده اوزه کس زیاد شوی خیر دی یو زیاد شو دا څه د نظرې بس بسم الله الرحمن الرحیم. دلته عنوان دی د ټولو نه اول دوه عنوان دی ولیکلي دي ترک القراءة خلف الامام. نمبر 2 فریضة الفاتحة خلف الامام. ٹھیک شو بیا تاریخ مناظرہ دا بے کل وقت مناظرہ اب ذمہ مناظرین ہوگا. دریم نمبر جائی مناظرہ غدار متعین شوے دے بے شرائط مناظرین متعلقہ مسئلہ میں محلی نزاع کی تعین خود کریں گے. اقا تعین دا محل کی زلگیا شما چی زمونگ دا طرف نا عنوان دا دے میں تفصیل وہ کو دیو طرف نا ما کتابونو تلاش کو دیو شور شورو کو. دویم نمبر یعنی محلی نزاع قرات خلف الامام ہے یا فاتح خلف الامام پاکی کی زلگیا شم خبر میں قشورو کلبل زیتا نہیں امتلے. دویم نمبر مناظرہ میں جانبین سے کل 6 افراد بما کیمرامین ہوگی دیو نو کڑی دی زمون پہ اعتراض نشترے. بیاس دریم نمبر جائی مناظرہ کو ہر قسم اسلحہ لانا ممنوع ہے. مونږ ورته ویل که تلاشي اخلئ وای اخلئ مونږ سره نشته دی نم دې راوړي دی ولې 2 تومانچې مو ورکوي ورسره دي څه خبره نشته دی. دریم نمبر څلورم دلیل اپنی دعویٰ اور عمل کے مطابق پیش کیا جائے گا. ما خپل دعوه پیش کړه په هغې مې دلایل شروع کړله. شیخ ریاض الله صاحب نه زما دا توقع نه وه چې شور به شروع کړي پابسېږي آینده هم ته بیا هم توقع نه ساتم خلک به درپسې خاین دي چې په دې سکرین دا شی ګوري وایي به چې علما دي دا کار کوي مړه. شپږم نمبر مناظر اپنی جماعت کا نمائندہ شخصیت ہوگا. زما فتح شکست زما پورا جماعت فتح شکست تھا د دې شکست فتح در پورا جماعت فتح شکست تھا. وم نمبر نوزینب کې ته دا زما مناظر نوم لیکلی مناظر د ده نوم یې لیکلی دغه وشو. بیا دې سره لیکلی دي نمبر 9 جب کتاب کا مطالبہ کیا جائے تو ایک دوسرے کو کتاب دیں گے. ٹھیک شو یو بل تبا کتاب ورکو هغې کې هم څه خبره نشته. نمبر 10 مناظرہ میں کوئی ثالث مقرر نہیں ہوا ہے ہر شخص ویڈیو مناظرہ دیکھ کر خود فیصلہ کریں گے. دا موشوا یولسم ہر فریق اپنے اصول کا پابند ہوگا وہ اصول جو ان کے مستند کتابوں میں ہو. زمونږ په نس 4 اصول دي دیو په نس 2 اصول دي کتاب قرآن او حدیث صرف په کومو چې عوامو له دوکه ورکوي نه د ټولو نه اول عبدالحی لکنوي کتاب تلاش کو ویې منل چې قرآن را سره نشته دی په دې مسله. بیا دغه دواړو طرف نه دسخطونه هم شوي دي. ما خپله دعوه پیش کړله د هغې مې وضاحت وکړو. د مولوي صاحب د دعوې 3 اجزا ما ذکر کړله د ده کتابونو مې ورته حواله ورکړله. باقي ما قرآن پیش کو په خپله دعوه باندې وضاحت مې وکړو. د هغې لپاره د شان نزول لپاره ما مرفوع حدیث دا راواغستو مولوي صاحب شور شورو کو مخکې زه پرې نښودم. دا صحیح نسائی دے د البانی صاحب چې کوم هغه صحیح روایت دغه په نږدې را جمع کړي دي. د دې صفحه نمبر 152 د مولوي صاحب البانی صاحب ذکر کوي تعویل قوله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هم دغه آیات نقل کوي باب دی او په سر کې ورته لګي حسن صحیح واذا حدیث حسن صحیح دی. اخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا. کله چې امام الله اکبر وای تاسو الله اکبر وای واذا قرأ فانصتوا او کله چې امام قرات شروع کی تاسو خاموش شئ چوپ شئ. باقی دا خبره قرات د کم زینه شروع کیږي نسائی ما تراکا الته حدیث د انس رضی الله تعالی عنہ موجود دی. نبی علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یبتدئون القراءة بالحمد لله رب العالمین. قرات به په الحمد لله رب العالمین سره شروع کو. باقی که مولوی صاحب سورۃ الفاتحه ته قرات نه وای قرآن نه منی په دې سره کفر ته رسیږي. دا د قرآن مجید آیات د غیر پر شان نزول کې ما مرفوع حدیث پیش کو. دویم نمبر زب شان نزول کی صحابی قول پیش کو ما دا زمان سره تفسیر ابن ابی حاتم الرازی صفحہ نمبر 259
ذكر ابن مسعود حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فزير وأبو خالد عن داود بن أبي هند عن أبي نزرة عن أسير بن جابر المحاربي عن عبد الله قال لعلكم تقرؤون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جمع کول خلق نبی تبوسو کو شکر اغله چې خلق قرات کوي امام بزي ول تاسو قرات کوي قلنا نعم ورته ول او قال الا تفقهون تاسو نه پويږئ مالکم لا تعقلون سشویر تاسو لر چې عقل نه لري پويږئ نه و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قران لوسته کیږي نو تاسو خاموش ودرېږئ امام پس قرات مکوي دام په دقه کتاب صفحه نمبر 259 باندې دویم روایت ده حدثنا يونس بن عبد الله قال انبأنا ابن وهب قال حدثنا ابو صخر عن محمد بن كعب القرزي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ في الصلاه کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې قرات کو اجابه من وراءه نو جواب ورکو هغه چا چې باغوي پسې بشاته ولاړو یعنی مختار سبب ان قال بسم الله الرحمن الرحيم ک نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحيم ویل قالوا مثل ما يقولون خلقهم پسې اقص بسم الله الرحمن الرحيم ویل حتى تنقضي الفاتحه تر دې چې سورۃ الفاتحه به ختم شو هغه الحمدلله رب العالمین ویل شاته پسې مقتدی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم هغه پسې الرحمن الرحیم تر دې چې سورۃ الفاتحه به ختم شو او سورۃ فلبئس ما شاء الله ان يلبس دا حکم تر سوچ الله ته منظور وا امدغه سباقي ثم نزلت واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فقرأ بیا نبی علیہ السلام سورۃ الفاتحه او باقی سورۃ لوستو وانصتوا او مقتدیان به سورۃ الفاتحه من لوستا باقی سورۃ به من لوستو خاموش به ولاړو دا مولوی صاحب دا زما سره سلورم نمبر سلورم نمبر ټیم مې حساب او چې خبرې کوي دا توبری جیل 5 سبق 614 ابن مسعود رضی الله عنه کو فسمعنا سيقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما ان لكم ان تفقهوا اما ان لكم ان تعقلوا اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله دا مولوی صاحب تفسیر تبری ده امدغه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي دا رمونس مبارک نازل شوی ده دا مولوی صاحب زما سره تفسیر ابن کثیر ده د دې مولوی صاحب جیل نمبر 2 ده صفحه نمبر 372 دا امدغه رنگ نقل له د انس زهري قال نزلت هذه الايه في فتى من الانصار كان رسول الله كلما قرأ شيء قرأوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله قرات کو سسیس بیل وسو دیو بم پسل وستو مخکې روایت کې تفصیل وشو سورۃ الفاتحه بیل وسته دیو بم پسل وسته باقي سورۃ بیل وسو دیو بم پسل وسته فنزلت واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا دا آیات نازل شو چې تاسو په امام پسې ولاړې به خاموش ودرېږئ پاګې پسې قرات مکوئ همدغه سي امام احمد بن حنبل رحم الله یو بن دبل راکه ما ته دین مغنی راکه مغنی دا د دیو شیخ امین الله صاحب دی د دې الدین الخالص جلد نمبر 4 دی صفحه نمبر 137 دی یو قدس تفاضا عن السلف انها نزلت في القراءه في الصلاه د سلفنا دا نقل دی چې دا د منص مبارک نازل شوی دی د قران مجید د آیات کې زمونږ نه مني یا نور نه مني قران حدیث د بری دا خو دی وبدي دغه رنګ المغنی لابن قدامه صفحه 117 ام دغه رنګ قال امام احمد بن حنبل رحم الله فرمي اجمع الناس اجماع کړي د خلقو على ان هذه الايه چې بشک دا آیت فی الصلاه د منص مبارک نازل شوی دی اجماع سره ثابت تر چې د آیت د منص مبارک نازل شوی دی دغه رنګ مجموع الفتاوا د ابن تیمیہ رحم الله صفحه نمبر 22 صفحه نمبر جلد نمبر 22 صفحه نمبر 122 امدیم فرمای د امام احمد بن حنبل رحم الله دغه قول نقل کوي اجماع په دې باندې چې د مقتدی په باره کې نازل شوی دی امدغه رنګ تفسیر ابو سعود د دې صفحه نمبر 310 دی د لیکي و جمهور الصحابه رضی الله تعالی عنهم على انه في استماع المؤتم جمهور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د دې آیات مطلب دا غسته چې دا مقتدی په باره کې نازل شوی راغه ته وي خاموش په امام پسې مفاتيح ولا مباقي سورۃ ولا ام دغه رنګي مجموع دغه رنګي د دیو خپل مولا دی انتخابی مشکات جلد 1 صفحه نمبر 362 د دیو د غیر مقلدین عبد الله فانی صاحب دی شیخ امین الله تقریز دی ور باندې د په صفحه 362 مو اداره پر منص مبارک نازل له او مولوی صاحب دا بدر تفتئی تفسیر الصحابه عندهما مسند تفسیر د صحابه مستدرک جلد 1 صفحه نمبر 225 مستدرک جلد 1 صفحه نمبر 225 تفسیر الصحابه عندهما مسند تفسیر د صحابي پنځ د امام بخاری او مسلم دا مرفوع حدیث حکم لري یعنی د دې مرفوع لس روایت ما په دې باندې پېښلا چې دا د قران مجید دا آیات د مقتدی په باره کې نازل شوی پونځ په باره کې نازل شوی مقتدی ته وایي په امام پسې سورۃ الفاتحه هم ولا باقي سورۃ هم ولا ما باقي باندې تفصیل ذکر کو زب مخ کی زم دلایل به پېښ کوم خو دویم دوباره راځم ما دا و پېښلا مولوی صاحب کې اخلي ورته ورم کما ما پکې ویلا چې لہذا منځ ک سری وی او ک جهري ماشاءالله د مقتدی د پاره قرات کول یعنی سورۃ الفاتحه لوستل یا باقی سورۃ لوستل دا حرام دی مکروه دی
دویم د مولوي صاحب نه ما مطالبه وکړله چې ستاسو په نسب په سري او جهري دواړو منځونو کې د مقتدي دپاره په امام پسې سورة الفاتحه ویل فرض او واجب دي. نمبر 2 باقي صورت د مقتدي دپاره په امام پسې په سري منځونو کې مستحب دي او په جهري منځونو کې واجب دي حرام دي. دا درې اجزا چې ستا د عمل دي دغې باندې به زه دلیل غواړم. دغسې مولوي صاحب دعوه دې ته نه وایي چې ما یو څیز ولیکو خپل ځان مې پټ کو ښکاره ووایه. زه په خپل عمل باندې دلیل نه لرم، لہذا کوم چې زمونږ عمل دی که مونږ غیر مقلدو عوامو ته ورښایو په دې زمونږ سره دلیل نشته دی، لہذا مونږ په بوسو کې اوبه بوزو نن ځان خلاصوو. عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، خبردار چې کله دعوه لیکل کېدله مفتي حجت الله د ناستې متوجه شي، هغوی چې دعوه مونږ تنقیح کوو دا مجلس د مناظرې ته پرېږدو. ستا زما سره دعوه متعین شوې نه ده، زما ستا سره نه ده متعین شوې، ته بحث په څه باندې کوې؟ یوه خبره دا ده. دویمه دا ده تا چې رقم فریضة الفاتحه لکه دا فریضه ده که دا فرضیة الفاتحه دی، فرضیة الفاتحه مفتي صاحب د عوامو الفاظ مه وایي، عالم وي. درېیمه خبرداره تا چې رقم آیات پیش کو، زه به تا ته ویم ملاجینو نړوار کې لیکلي دي چې دې آیات تعارض دی د فقر او ما تیسر من القرآن سره، هغې سره تعارض دی. مونږ دلایل وروسته شروع کول دعوه منقح کوو. خیر دی، دا آیات د مانځه په باره کې اتفاقي نه دی. تفسیر رازي ته وګوره، تفسیر تبري ته وګوره، او روح الماني ول دا خبره ذکر کړله چې دا آیات د مانځه پورې خاص نه دی، په دې آیات کې تعمیم دی و اذا قرئ القرآن چې کوم نه معلومیږي. بله خبردار چې ګوره مفتي صاحب ته ما وایي چې ګوره دعوه به صفا کوو، د دعوې نه بعد به دلایل ذکر کوو. دا کم ټیم چې کم دی دا د دلایل لپاره دی، اوله دعوه صفا کوو. ما تا دعوه نه صفا کړي نو ته زما سره دلایل څنګه پیش کړې؟ ما اول سوال دا کړی قرأت کلي وایي که کلي منطقي وایي که کلي طبعي وایي؟ یاره یا خو صفا ووایه چې نه راځي، صفا ووایه چې دردي خو وایه که نه. زموږ بعض خو د علماو سره دی، زموږ بعض د علماو سره دی، زموږ بعض د عوامو سره نه دی. مفتي صاحب ما ته متوجه شه، زموږ بعض د علماو سره دی. اول دعوه صفا کوو، د دعوې نه بعد دلایل وایو. که تو دعوه زموږ سره نه صفا کوې مفتي حجت الله، تا اول مولوي صاحب دا ټیم ته ودروه لږ دا څه کیسه ده؟ تاسو څنګه خبره لیکله؟ نه داسې نه دی، داسې نه دی. مفتي حاجي صاحب ته څه نه یم، حاجي صاحب ته څه نه یم. تاسو دعوه دغه کې ټیم دغه کا ټیم سټاپ کا دعوه څنګه ده؟ تاسو څه ویلو دعوه به اول صفا کوو؟ حاجي صاحب دې دعوه دی، حاجي صاحب دا فاتحه نه، حاجي صاحب ټیم ودروه. اے صدام داسې نه یم، ورګه حاجي صاحب خبر دې سره ورګه. حاجي صاحب خبره دار چې د فاتحې نه منکر، فاتحې نه دوی منکر دي کنه، دا ووایه فاتحه نه مني کنه په امام پسې او دلایل عام پیش کوي. نو تو د عام نه په خاص څنګه استدلال کوي؟ د عام نه په خاص څنګه استدلال کوي؟ حاجي صاحب د عام نه په خاص څنګه استدلال کوي؟ مفتي صاحب ما ته متوجه خبره داره اول تنقیحات ذکر کوو، دعوه منقح کو، د تنقیحات نه بعد به چې کوم دلایل ته ځي. که تنقیح د ما سره نشي کولی خو صفا وایي چې نشم کولی، عالم راواله، مولا راواله، دا ټول پاکستان دی، ټول دنیا د بل یو دیوبندی او درپکې هغه مولا چېرته چې تو دا کلي نه پېژنې، کلي طبعي نه پېژنې، کلي منطقي نه پېژنې. ته یو معارضه ده. د دې جواب راکړه حاجي صاحب. ټیم سټاپ کا، ټیم سټاپ کا، صدام ټیم سټاپ کا. حاجي صاحب دې نه، حاجي صاحب خبره کوو، حاجي صاحب ورګه، حاجي صاحب ورګه دې نه ما دې ته دې نه ما حاجي صاحب پیش کوو کنه. ګوره دا حاجي صاحب دا دې دعوه پیش کړي. تاسو مولوي صاحب دې شي، مولوي صاحب تو دې څه لګا یاره؟ اے الله تو لګ دې څه مولوي صاحب هغه مولوي صاحب زه دا تا چې راکمه دعوه یې خو دې را چې د نفسي قرات نه ته منکر او نفسي قرات په امام پسې نه منې، زه دا دعوه ستا سره نه منه. تو تا دې ته راولمه چې ته به داسې وایې چې فاتحه او په امام پسې نه وایې فاتحه حرام ده. دا لفظ به ستا د خولې نه وباسم چې دا لفظ کله تا ویستو نو بیا ما ورته په هغې باندې انشاءالله وروسته مباحثه او دلایل به ذکر کوو. یو اعتراض دا دی، دلایل الحمدلله زما سره شته، زما دا دعوه ده په امام پسې چې چا فاتحه ونه وي دغه مونځ نه کېږي، دغه مونځ نه کېږي، دغه مونځ نه کېږي. فاتحه په پټو مونځونو کې، په ښکاره مونځونو، په ټول کې فرض ده، خو ته یې عالم، ته یې مفتي مجتهد ته ویلی کېږي. ما ورته اول دعوه منقح کوو، د هغې نه بعد به دعوې باندې بحث کوو. ما ستا سره دعوه نه ده منلې، تو دلایل ته شروع شوی منډه وي، ډاینه واړه بیا پکې ځان راغونډوه. دا کومه قصه ده؟ زما یو خبردار دا کېره دلایل وروسته موږ ذکر کول. دعوه مفتي صاحب چې ما ته څو دعوه نه منقح کړي دلایل ته تللی نشي. تو بعض د چا سره کوې، یو دا دی. بله مناظره چې کوم دی، مناظره کې قانون دی چې نسبت به وي. تو اثبات د عام نفي د عام کې ته وایې چې نفسي قرات نشته، زه اثبات د خاص کوم. زما او ستا په نسبت کې چې کوم دی عموم خصوصي، ته زما مناظر نه شوې،
ته د ټیم ودروه ټیم صدامه ټیم ودروه کنه الله بنده ته یې زما ګوره مفتي صاحب خبره کوو ته یې زما مناظر دا ټیم نغه که یاره دا څه قصه ده زموږ خو هم شل منټه دا کړه اوس ته یې زما مناظر د نظیر نه دی قانون داره مناظرې ته ویل کېږي چې جانبین ناپاسي په نسبت واحده کې نظر وکړي په نسبت واحده کې زه تا ته دا خبره کوم چې په امام پسې فاتحه لازم ده په امام پسې فاتحه چې کوم دی فرض ده او تا د لیل عام قرت شروع کړي دي تو ولې زما سره دا ده وکړې دا داسې ووایه چې په امام پسې فاتحه ویل حرام دي داسې ووایه نو انشاءالله تعالی د هغې نه بعد دلایل شروع کوو موږ باس نه ورانو ما په تا باندې یو اعتراض دا کړی دی چې قرت کلي وایي که کلي منطقي وایي کلي طبیعي وایي که د دې جواب دی نه دی که مخکې مه ځه که مخکې دی دغه باس بیا مونږ کوو نه ځکه ما اوس تا دعوه نه منقح کړې دو باس په څه باندې کوې مناظر هم دې ته ویل کېږي چې دواړه جانبین ناپاسي د هغوی نسبت چې کوم دی وي تو چې کوم دی نو نفي د عام کې زه اثبات د خاص کوم د عام او خاص په منځ کې فرق دی نو دغه مناظره نه شوه دویم دا دی ګوره عام قرت نه منې عام قرت نه منې که مطلق قرت نه منې عام قرت نه منې که مطلق قرت نه منې مفتي صاحب ګوره د عام او د مطلق منځ کې فرق پېژندلی وي که نه که تا فرق نه پېژندلی نو راشد به په اسلامي کې په حقوقو نواقع په ننوار کې په تلوي توضیح کې په اصول شاشي کې عام قرت نه منې که مطلق قرت نه منې د دې معارضو جوابونه به راکړې دویم دا دی د قرت د مفهوم اجمالي نه منکري او که د مفهوم تفصیلي نه منکري د مفهوم اجمالي نه خو انکار نشته اوس مفتي صاحب راپای زه د مفهوم اجمالي نه انکار کوم نو مفتي صاحب وتلل پکار دی په اوله درجه کې بیا کېنول پکار دي الله به دا مفهوم اجمالي چې کوم دی لفظ د قرت دی عبدالرحمن بکیم خان دی مفهوم اجمالي چې کوم دی لفظ د قرت دی او ته به سره هم داخله والی عبدالرحمن صاحب ته به سره هم داخله والی خیر دی ته به سره داخله والی یو دا دی بل دا دی ګوره او که ته د مفهوم تفصیلي خو په ضمن د افرادو کې نو تو قرت په ضمن د کم فرد کې نه منې دا ووایه قرت چې کم دی په ضمن د کم فرد کې نه منې مفتي صاحب د ما ته په دې ځای کې ووایي چې زه فاتحې نه منکر یم فاتحه نه منم دا تر قیامت د سبا پورې دا لفظ دا نشي ویلی دا نشي ویلی دا نشي ویلی بل دا دی ګوره دا څو اعتراضونه دي ښه حاجي صاحب شي حاجي صاحب زما د اعتراضونو جوابونه به راکړي دعوه به صفا کوو ته یې مسلمان او سپینګری او دا دی چې اخري عمر ته رسېدلی الله په عدل خوشحالېږي الله به د رڼا په منبر باندې کړی عدل پکار انصاف پکار دی مفتي صاحب اول زما سره دعوه صفا کوي د هغې نه بعد به موږ دلایل ته ځو بل دا دی ګوره قرت په مرتبه د لیس کې نه منې که په مرتبه د ایس کې نه منې وایي قرت په مرتبه د لیس کې نه منې که په مرتبه د ایس کې نه منې مفتي صاحب خاندي را ستاسو د خندا دلیل دی په عدم علم باندې ستا خندا دلیل دی په عدم علم باندې ستا خندا دلیل دی په عدم علم باندې بل دا دی ګوره که تو قرت مثال په طور په مرتبه د لیس کې اخلي په مرتبه د ایس کې نه اخلي په مرتبه د وجود زه د ایس پر تو اخلم ایس وجود ته وایي که سلم دې نه ویله خیر دی راشي سلم زما سره به تعلیم قرآن کې ویل مدرسه نه زیره بل دا دی او که په مرتبه د لیس کې اخلي نو ستا نه باید تپوس په مرتبه د نفي شمول کې اخلي او که په مرتبه د شمول نفي کې اخلي او که په مرتبه د سلب العموم کې اخلي او که په مرتبه د عموم السلب کې اخلي او که په مرتبه د ایس کې اخلي مرتبه د ایس چې کوم مرتبه امکان ده ممکن خاص او که ممکن عام دغه اصطلاحات خو د درګۍ دي 3 کاله پکې تیر شو دا تا اوس هم نه یاد کړي وای د الله بنده اوس یې هم نه یاد کړي زه دا خبره کوم ما تر دې تنقیاتو جوابات راکړه دې تنقیاتو جوابات نشي کولی نو الحمدلله دلته د مظهر غټه مدرسه را په هغې کې علما شته په هغې کې مدرسین شته هغه دې راشي زما سره د کینې تا د مناظرو نه خلک واړی بل مناظر د مقرر کړي دیوبندیان حضراتو یو انسان چې ګوره مرتبه د ایس او مرتبه د لیس نه پیژني او مرتبه د امکان خاص مرتبه د امکان عام نه پیژني او بیا امکان عام چې کوم یو مقید بجانب الوجود دی مقید بجانب الوجود چې کوم هغه ممکن خاص ته هم شاملېږي واجب ته هم شاملېږي او دانګې امکان عام مقید بجانب العدم چې کوم دی هغه ممتنع ته هم شاملېږي او ممکن خاص ته هم شاملېږي بل یو سوال درنه کوم دا سوال خو ډېر مشهور دی چې قرتو په مرتبه د لا بشرط شی کې اخلي او که په مرتبه نو لا بشرط شی خو مرتبه د اجمال ده قرت په مرتبه د لا بشرط شی کې اخلي دا خو مرتبه د اجمال ده مفتي صاحب دلایل تمنډې موا اول دعوه صفا کوو مفتي صاحب ماته متوجه اول دعوه صفا کوو اول دعوه صفا کوو دا جګړه ځای نه دی دا علمي